امام مالک رحمه الله د یو ډیر غټ محدث تیر شوی او دته امام دارالهجرت هم ویو. د په مدینه منوره کې د حدیث درس کولو او په مدینه منوره کې د په خیب لخپې ګرځیدلو بغیر د چپړو او د بچری هم د مدینه منورې د حدود نه بار نه وتلو. ویاسینو شرط مال په داسې حالات کې مرګ راشي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی نه بار پاتې شم. مدینه منوره کې به د پیزار نه اچولو په خیب لخپې به ګرځېدلو. په دې ځمکه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام قدم مبارک چې دي هغه راغلي دي او که چېرې داسې وشي چې زما قدم دا د نبی علیه الصلاة والسلام په قدم مبارک باندې د پاسه راشي نو دا هم ډېر غټه بې ادبي او ګستاخي ده. په دې وجه باندې په مدینه منوره کې به دی په خیب له ګرځېدلو او ډېر زیات غټ محدث تیر شوی دی. په لکونو باندې شاګردان دي د هغوی امام شافعي رحمه الله، امام محمد رحمه الله، دا ټول چې د هغوی شاګردان دي. د په مدینه منوره کې د حدیثو درس به کولو یو پیره د ارزو وکړله چې الله پاک مال عمر ډیر زیات راکړي چې ستا د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو درس کومه او دویم دا چې زما ملاقات د ملک الموت سره وکړي حضرت اسرائیل علیه السلام سره